قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل اوایا پیغمبر یا اهل الكتاب اے کتاب والو تعالوا راشی الى کلمتن یوی خبری تا سواین چې برابر ده بیننا پمنځ زمونږ کې و بینکم پمنځ تاسو کې الله نعبد دا چې بندگی بنه کوو مونږ الا الله مگر دی الله تعالی ولا نشرک به او حصدار بنه جوړو مونږ دغه سره شیان څه شی ولا يتخذ او نه بنیسی بعضنا ځنې زمونږه بعضن ځنې نور لره اربابن خدایان پالون کی من دون الله سوا د الله تعالی نه فإن تولوا پس کو چرته دیو مخ واړو فقولوا پس وی تاسو اشهدوا گواشه تاسو بأن په دې خبره باندې چې یقینا منګه مسلمون غاړه کې خودن کی الله تعالی ته یا اهل الكتاب اے کتاب ولو لم تحاجون ولتاسو جګړې کوي فی ابراهیم په بار د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراة او حال دا دی چې نه دی را لېږلی شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر رستو د هغه نه افلا تعقلون یا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ها انتم خبردار تاسو هؤلاء دغه خلک یې وایي حاججتم چې جګړې کوئ تاسو فیما په هغه څه کې لکم به علم چې تاسو لره په هغې باندې پویه ده چې لکم چې ستاسو دپاره شته دی به په هغې باندې علم څه پویه فلم تحاجون پس ولې تاسو جګړې کوئ فیما په هغه څه کې لیس لکم چې نشته دی ستاسو دپاره به په هغې باندې علم څه پویه والله الله تعالی یعلم پویه دی وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ ما کان نو ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانیا او نه عیسائی نصرانی ولكن کان لیکن و حنیفا پری خودون کې ټولو دینونو لرا سوا د اسلام نه مسلمان غاړه کې خودون کې الله تعالی ته وما کان او نو هغه من المشرکین حصدار جوړونکو نه د الله تعالی سره ان اول الناس یقینا ډیر لایق د خلکو نه به ابراهیم علیه السلام سره یا دویم معنی ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلکو نه به ابراهیم علیه السلام ته للذین خامخ هغه خلق دی اتبعوه چې تابعداري کړې و د ابراهیم علیه السلام په خپل وخت کې وهذا النبي او دا پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم والذین واغ کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست د مؤمنانو دی ودت غواړي طائفة یوه ډله من اهل الکتاب د کتاب ولونه لیضلونکم دا چې ګمراه کی تاسو لره وما یضلون او نشي ګمراه کولی دی الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما یشعرون او دی نه پوهیږي یا اهل الکتاب ای کتاب ولو لم تکفرون ولی کفر کوئ تاسو بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې وانتم په داسې حال کې چې تاسو تشهدون گواهی کوئ یا اهل الكتاب ای کتاب ولو لم تلبسون الحق ولی ګډوډوئ تاسو لم تلبسون ولی ګډوډوئ الحق حق لرا بالباطل د باطل سره وتکتمون او پټوئ تاسو یعنی ولی پټوئ تاسو الحق حق لرا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وقالت طائفة من اهل الكتاب او وای وډله د کتاب ولونا آمنو بالذي ایمان ښکاره کوي تاسو په هغه څه باندې انزل چې رالیږلی شوي دي علی الذین آمنو په هغه کسانو باندې چې مؤمنان دي وجه النهار په اول سر د ورځ کې وکفرو کفر وکړي تاسو په هغې باندې آخره په آخر سر د ورځ کې یعنی په مازدیګر کې لعلهم د دې دپاره چې دا مؤمنان یرجعون واپس شي د دې خپل دین نه ولا تؤمنو او مؤمنې تاسو د هیچا خبره الا مگر لمن داغه چا تبع دینکم چې تابعداري کوي ستاسو د دین قلو ته وایه پیغمبره ان الهدى یقینا هدایت هدى الله هدایت د الله تعالی دی ان یؤتا دا اصل کې ان یؤتا حمزه د انکار یو حذف ده ان یؤتا آیا وربکړی شي تاسو ته آیا وربکړی شي احد یو تن ته مثل ما اوتیتم په شانته د هغه څه چې درکړی شوي تاسو ته او یحاجوکم یا به جګړه وکړي ستاسو سره څوک عند ربکم پنځ د رب ستاسو قلو ته وایه پیغمبره ان الفضل یقینا فضل بید الله په لاس د الله تعالی کې دی یؤتیه ورکوي ده من یشاء چاته چې وغواړي والله الله تعالی واسع علیم پراخي راوستونکی پوهه ذات دی یختص خاص کوي الله تعالی برحمته په خپل رحمت پسې من هغه څوک یشاء چې وغواړي
والله الله تعالی ذو الفضل العظیم دلوی فضل والده دلوی مهربانی والده ومن اهل الكتاب وزنه د کتاب ولونا من هغه څوک دی ان تامنه کچرته امانتدار جوړ کی تا غلره بقنطار دی وی خزانه یؤدیه نو درکې دغه خزانه درکې دغه سړی دغه خزانه الیک تا ته ومنهم وزنه د دینه من هغه څوک دی ان تامنه کچرته امانتدار جوړ کی تا غلره بدینار دی وی اشرفی دی وی روپی لا یؤدیه نو ندر کوي دغه سړی دغه روپۍ لیک تا ته الا مگر ما دمت علیه قائما مگر دا چې همیشه ته پاغه باندې ولاړ ذالک دا بانهم په سبب د دې چې یقینا دی قالو ویلی لیس علینا نشته نه په مونږ باندې فل امیین په بار د امیانو کې سبیل سملامتیا څلارا یعنی سملامتیا ويقولون اوید علی الله فالله تعالی باندې الکذب دروغ وهم یعلمون دی خپویږي بلا ولنا من اوفا چا چې پوره والی وکړو بعهده د لوز پر واتقا او ویرید د الله تعالی نه فإن الله پس یقینا الله تعالی یحب المتقین مینه کوي د داسې خلکو سره چې غیریږي د الله تعالی نه ان الذین یقینا کسان یشترون چې اخلی بعهد الله په لوزونو د الله تعالی سره یا په لوز د الله تعالی باندې و ایمانهم او په قسمونو خپل باندې ثمنا قلیلا دنیا لګه اولئک دغه کسان لا خلاق لهم نشته صحیح صد دیو د پاره فی الاخرته په آخرت کې ولا یکلمهم الله او خبر بونه کې د سره الله تعالی د رحمت ولا ينظر الیهم او بنو ګوري د ته په نظر د رحمت باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او پاک بنه کې دی لره د ګناهونو نه ولهم عذاب الیم د دیو د پاره عذاب دردناک دی وان منهم یقینا زن د دین الی فریقا خامخه وان منهم یقینا د دین الی فریقا خامخه یوډل د یتلون یلوون چې اړی راړی یلوون چې تاوی السنتهم جب خپلی اړی جب خپلی بل کتاب په کتاب لتحسبوه د دې لپاره چې ته ګمان وکړي په دې باندې من الکتاب د کتاب د الله تعالی نه وما هو حال چې نه دا من الکتاب د کتاب نه ويقولون وایدی علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ وهم یعلمون ويقولون على الله الكذب ويقولون وایدی هو من عند الله چې دا طرف د الله تعالی نه دی وما هو او نه دا من عند الله د طرف د الله تعالی نه ويقولون وایدی علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ وهم یعلمون دی خپویږي ما کان لبشر ندی مناسب د هیڅ یو بشر د پاره ان یؤتیه الله الكتاب دا چې ورکړي هغه الله تعالی کتاب والحکم او پویا پیغمبري والحکم او پویا د دین او نبوت او پیغمبري ثم یقول بیا وای دغه کس دا پیغمبر للناس خلق تكون شیطان عباد لی بندگان زما من دون الله سوا د الله تعالی نه ولکن كونوا لیکن شیطان ربانینا خدا پرستا د الله عبادت کوونکی بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې تاسو به خودلو کتاب و بما کنتم او په سبب د دې چې تاسو تدرسون لستل کوي زده کول کوي ولا یامرکم او حکم دینه کوي تاسو ته ان د دې خبرې تتخذوا الملائکه چونی تاسو فرشتو لرا او نبیین او پیغمبران لرا اربابا خدایان ولا یامرکم او حکم دینه کوي تاسو ته ان دې خبرې تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا چونی تاسو فرشتي او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم ایا حکم کوي تاسو ته بالکفر د کفر بعد انتم مسلمون پس د دینه چې یو تاسو مسلمانان غاړه کې خودن کې الله ته اخذ الله او یاد کا وخت کله چې واخستل الله تعالی میثاق النبیین مضبوطه وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم چې خامخه هغه چې درکم تاسو ته من کتاب د کتاب نه وحکمت او د پوینه د دین ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر مصدق چې تصدیق کوونکی رښتیا کوونکی لما دا غصب معکم چې تاسو سره دی لتؤمنون نو خامخه تاسو به ایمان راوړی به په هغه باندې ولتنصرنه او خامخه تاسو به مدد کوي داغه قال ویلی الله تعالی فرمایله الله تعالی اقررتم آیا تاسو اقرار وکړو د دې واخذتم او تاسو واخستل علی ذالکم په دې خبر باندې اسری زما وعده قالوا ویلی اقررنا موږ اقرار کوو قالوا فرمایله الله تعالی فاشهدوا پس گواهی تاسو وانا معکم او زه تاسو سره من الشاهدین د گواهی کوونکو نه یم
فمن تولا پس هغه څوک چې مخې واړو بعد ذلک پس د دینه فاولئک پس دغه کسان هم الفاسقون هم دی فاسقان. افغیر دین الله آیا علاوه د دین د الله تعالی نه یبغون لټی دی وله او خاص دی الله تعالی ته اسلم غاړه ایښې ده من هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوښه وکرهن او په ناخوښه والیه او خاص دغه الله تعالی ته یرجعون واپس به کړی شي دی. قل ورته وایه پیغمبره آمنا موږ ایمان راوړی قل وایه پیغمبره آمنا موږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دي علینا په موږ باندې وما او په هغه څه باندې انزله چې رالیږلی شوي دي علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام باندې و اسحاق او په اسحاق علیه السلام باندې و یعقوب او په حضرت یعقوب علیه السلام باندې والاسباط او په اولاد د هغو باندې وما او په هغه څه باندې اوتیه چې ورکړی شوي دي موسی حضرت موسی ته او عیسی او حضرت عیسی ته علیهم السلام والنبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه د رب د دی نه لا نفرقو منګه جدایي نه راولو بین احد منهم په منځ د هیڅ یو تن کې د دی نه ونحن له مسلمون او منګه خاص دغه الله تعالی ته غاړه کېښودونکي یو ومن یبتغي او هغه څوک چې ولټوي غیر الاسلام علاوه د اسلام نه دینا بل دین فلا يقبل منه پس هیڅ چرې به قبول نه کړی شي د هغه نه پس هیڅ چرې به قبول نه کړی شي دغه دین منه د ده نه وهو فی الاخرة او دا به په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه. کیف یهدی الله څرنګې به هدایت وکړي الله تعالی قوما هغه قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې هغو کفر کړی دی پس د ایمانونو خپلو نه وشهدو او گواهی کوي دی ان الرسول چې یقینا پیغمبر حق دی وجاءهم البینات او راغلی دی ته واضح دلایل والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق د هدایت نه ورکوي هغه قوم ته چې هغې ظلم کوونکي دي. اولئک دغه کسان جزاؤهم بدله د دی ان علیهم دا ده چې یقینا په دیو باندې به لعنت الله لعنت د الله تعالی والملائکة او د فرشتو والناس اجمعین او د خلقو ټولو خالدین فیها همیشه به دی په هغې کې لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دیو نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته څه مهلت ورکړی شي الا الذین مگر هغه کسان تابو چې توبې ویستله من بعد ذلک پس د دغې نه واصلحوا برابر یې کړو خپل عمل د سنت سره فإن الله پس یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې وکړو بعد ایمانهم پس د ایمان خپل نه ثم ازدادوا بیا زیاد شو کفرن په کفر کې لن تقبله هیڅ چرې به قبول نه کړی شي توبتهم توبه ده دی اولئک او دغه کسان هم الضالون هم دی ګمراهان. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې وکړو وماتوا مړه شو دی وهم کفارون په داسې حال کې چې دی کافرو فلن يقبل پس هیڅ چرې به قبول نه کړی شي من احدهم د یو تن د دی نه ملء الارض ډکوالی د ځمکې ذهبا د سرو زرونه ولو افتدا به اگر چې دا په فدیه کې ولو افتدا به اگر که فدیه ورکړي په دغه سرو سره اولئک دغه کسان لهم د دیو دپاره عذاب دی علیم دردناک وما لهم او نبی او نشته لهم د دیو دپاره من ناصرین څوک مددګاران. لن تنالوا البر هیڅ چرې نشئ رسېدلی تاسو اعلی درجې د نیکۍ ته یا بله معنا لن تنالوا البر هیڅ چرې نشئ رسېدلی تاسو جنت ته حتی تر دې پورې تنفقو چې خرج کوئ تاسو مما دغه څه نه تحبونه چې تاسو سره مینه کوئ وما تنفقو هغه چې خرج کوئ تاسو من شیء د څه شي نه فإن الله پس یقینا الله تعالی به په هغې باندې علیم پوهه دی. کل طعام هر قسمه خوراک کان حلا و حلال لبني اسرائیل د پاره د بني اسرائیلو یعنی د پاره د اولاد د یعقوب علیه السلام الا مگر ما هغه څه حرمه چې بند کړي اسرائیلو یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د را نازلېدلو د تورات نه. قلو ته وایه پیغمبره فأتو پس راوړئ تاسو بالتورات تورات لره فتلوها پس ولولئ تاسو هغې لره ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ. فمن افترا پس هغه څوک چې ځان نه جوړ کړل علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ من بعد ذلک پس د دغې نه فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون هم دی ظالمان. قل وایه پیغمبره صدق الله رښتیا ویلي دی الله تعالی فتبعو پس تاسو تابعداري وکئ ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې ولاړو په توحید باندې ختمونکي او شرک لره
یا حنیفن چې مایلو د ټولو باطلو دینونو نه، وما کان او نو هغه من المشرکین د حصه‌دار جوړونکو نه د الله تعالی سره. ان اول بیت یقینا اولنی کور وضع چې هغه جوړ کړی شوی دی یا مقرر کړی شوی دی یا اخستی شوی دی للناس د خلکو دپاره په ځمکه باندې، للذي خامخا هغه دی ببکته چې په مکه کې دی، مبارکن د خیر نه ډک دی، وهدن او هدایت دی للعالمین دپاره د مخلوقاتو، فيه په دغه بیت الله شریف کې، په دغه بیت الله کې، په دغه کعبه کې آیات نښې دي بینات واضحه مقام ابراهیم چې یو د هغې نه مقام ابراهیم دی، ومن دخله او هغه څوک چې داخل شو دی بیت الله شریف ته کان آمنا نو یي به هغه په امن باندې، ولله او خاص د الله تعالی دپاره دی علی الناس په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله شریف یا قصد کول د بیت الله شریف، من استطاع په هغه چا باندې چې طاقت لري الیه دې ته سبیلا د لارې، ومن کفر او هغه څوک چې کفر یې وکړو فإن الله پس یقینا الله تعالی غنی بې پروا دی عن العالمین د ټولو مخلوقاتو نه. قل وایه پیغمبره یا اهل الکتاب ای کتاب ولو لم تکفرون ولې تاسو کفر کوئ بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې، والله او الله تعالی شهید گواه دی علی ما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. قل وایه پیغمبره یا اهل الکتاب ای کتاب ولو لم تصدون ولی اړوي تاسو ولی بندوي تاسو خلق ولی بندوي تاسو عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه، من هغه چاله را تبغونها چې من هغه چاله را آمنه چې ایمان یې راوړی دی، تبغونها چې لټوئ تاسو په دغه لاره کې عوجن کوږوالی، وانتم او تاسو شهداو ګواهان وئ په دې باندې چې دا لاره چې نو سیده ده و حق ده، وما الله نه دی الله تعالی بغافل ناخبره عما دا څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تطیعوا که چېرته تاسو تابعداري کوئ فریقا من الذین د یوې ډلې د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړل شوی دی ورته کتاب، یردوکم نو وابړی دی تاسو لره بعد ایمانکم پس د ایمانونو ستاسو نه، کافرین کفر کوونکي، وکیف تکفرون او څرنګې به تاسو کفر وکئ، وانتم او تاسو تتلا لوستلی کېږي علیکم په تاسو باندې آیات الله آیتونه د الله تعالی، وفیکم او په هغې کې وفیکم او په تاسو کې رسوله پیغمبر د الله تعالی موجود دی، ومن یعتصم هغه څوک چې منګولې ولګولې بالله په دین د الله تعالی باندې یا بکتاب الله د الله په کتاب باندې، فقد هدیه پس خامخا هدایت وکړی شو دته الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې باندې. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، اتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه، حق تقاته په حقه ویرې سره په پوره یېرې سره، ولا تموتن او ممړئ تاسو الا مگر وانتم مسلمون په داسې حال کې چې تاسو مسلمانانې وئ، غاړه کې ښودونکي وئ الله تعالی ته، واعتصموا او تاسو منګولې ولګوئ بحبل الله په رسۍ د الله تعالی باندې جمیعا ټول، ولا تفرقوا او مه جدا کېږئ تاسو د دې نه او اختلاف مه کوئ تاسو د دې نه، واذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې کړی دی، اذ کنتم کله چې وئ تاسو اعداء دشمنان، فالف نو مینې واچوله بین قلوبکم په میندو زړونو ستاسو کې، فاصبحتم پس وګرځېدلی تاسو شوئ تاسو بنعمته په نعمت د الله تعالی سره اخوان ورونه، وکنتم او وئ تاسو علی شفا حفرة په غاړه د یوې کندې باندې یا په غاړه د یو قطي من النار د اور نه، فانقذکم پس بچې کړئ تاسو منها د هغې نه، کذلک دغه رنګې یبین الله واضح بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته آیتونه خپل، لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون روان شئ په سمه لار هدایت عمومي، ولتکم منکم او په کار ده چې یي دي ستاسو نه امتون یوه ډله، یدعونه چې رابلي خلک الی الخیر خیر طرف ته، ویأمرون او حکم کوي بالمعروف په ښو کارونو باندې، وینهونه او منع کوي عن المنکر د ناروا کارونو نه، واولئک او دغه کسان هم المفلحون همدوی دي کامیاب، ولا تکونو او مه کېږئ تاسو کالذین په شانته دغه کسانو تفرقو
چې جدا جدا شو، ډلې شو. واختلفوا اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البینات، وروستو د هغې نه چې رالل دی ته واضحه دلیلونه. واولئک او دغه کسان لهم د دوی دپاره عذاب عظیم، عذاب دی لوی. یومه عذاب به کله یومه په هغه ورځ باندې تبیضو چې سپین بشي وجوه څه مخونه، او تسودو او تور بشي وجوه څه مخونه. فاما الذین پس هر چې هغه کسان دي اسودت چې تور شوي دي وجوههم مخونه د هغو اکفرتم وبویلی شي دې ته اکفرتم آیا تاسو کفر کړی بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه، فذوقوا العذاب پس وڅکئ تاسو عذاب لره بما کنتم تکفرون په سبب د هغه څه چې تاسو کفر کو. واما الذین او هر چې هغه کسان دي ابیضت وجوههم چې سپین شول مخونه د هغو ففي رحمت الله پس دی به په رحمت د الله تعالی کې هم فيها خالدون دی به په هغې کې همیشه. تلک دغه آیات الله آیتونه د الله تعالی دي نتلوها لولو منګه دا علیک په تا باندې بالحق په حق سره. وما الله او نه دی الله تعالی یریدو چې اراده کوي ظلمن د ظلم للعالمین په مخلوقاتو باندې. ولله او خاص د الله تعالی لپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما او هغه څه دي فی الارض چې په ځمکه کې دي. و الی الله او خاص الله تعالی ته ترجع الامور واپس بکړی شي ټول کارونه.